چې درته شو زړګیا نه هیڅوک نو همدرد، چې درته شو زړګیا نه هیڅوک نو همدرد، چې شمیر ته شو اشتیاقه نو رشته نه خلاصې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مینوالو غږ د FM 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. ما ته ویل شي امشا یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی د صحت زیره. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږه په دې ټایم باندې هفته پورز باندې او روزانه هم چې زمونږ تاسو سره طب باره کې مطلب دا دی تاسو د صحت باره کې یو شو تاسو لروړو چې پاګه کې صرف تاسو د صحت خبر کی او دا بیمارو باندې خبر کی کم چې تاسو ډیر زیات پریشان کړی او تاسو زړه وهلې دی هغه یو نیم کس همت بیلی نو تاسو به همت نه بیلې او الله تعالی چې کوم دی بیماری راکړي نو داغه لپاره طبيبان هم راکړي او کم غم راکړي داغه لپاره خوشاله هم راکړي. صرف زموږ همت ګوري چې تاسو هم همت کول شي. الله تعالی موږ له توان طاقت راکړي دي خو همت چې کوم دی هغه موږ خپل کوو. صحیح نو دا سکار به کوي چې کله تاسو بیمار شئ نو تاسو به یو خو ډاکټر لاړ شئ. نو دا سیدا چې یو خو طبيب نه علاج وکړي نو تاسو به د جون په خوشاله باندې پوهیږئ. مطلب دا د خلکو له خوشحالي ورکې هغه خلکو له کم چې تاسو ته ناستي او تاسو خوشاله پته مدي تاسو خوشاله لیدل غواړئ چې کله انسان خوشاله وي کله انسان په صحت باندې روغي ناغه بیا خوشاله وي. قسم ډېر خوشاله مې خو چې انسان پکې صحت ټیک نه وي نو زه په دې خوشاله سوک نو خپل علاج په خپل ټایم باندې وکي. ځینی بیماری دا سری چې تاسو زړه ما تاسو وی چې زړه محلي همت هم بیللی چې دا نه ټیکي څنګه چې تاسو ته پته ده ډېر خلک ماته چې کلم په مخ راشي یا څوک فون راته کوي ماته وی هغه شوګر ولا ډاکټر چې کوم دی تاسو سره کینی نو هغه له ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کوم دی هغه په صدا شوګر دا سنخته ده ځکه چې ډېر خلک د شوګر نه ټیک شوی دي داغي په لاسو باندې په سونو په زرګونو شوګر یو داسې بیماری ده چې دا انسان په مزه د کټ کی لومبه خو د خوشالو د خوراک او د بدن نخلاص کی او بیا داسي چې رو لکه څنګه چې ونه باندې وینینګ خلی او هغه په مزه دا سایډونه میډونه تیو خری لبلبه ولا ختم کی نو دا سیدا چې بلا کارونه پکې پیدا کی نو د شوګر د لپاره پتا سو پرهیز هم کوي او علاج به هم کوي. ټیک شو مینوالو په دې پروګرام کې مونږه هغه خلک چې کم ټیک شوی دي هغه خلک کم چې روغ رمټي او مخکې شوګرو اوس چې کوم نه نارمل خولي ژوندۍ تیری د چا فرست سټیج کې چې کوم دی شوګرو اگر اغلی داغي خو مکمل ختم شوه دی د چا چې 20-25 سال نه 10 سال نه 5-6 سال نه شوګر دی داغي علاج جاری دی داغي علاج چې کوم دی کم چې ټیک شوی دی هغه علاج پرې خې دی او خپل خوراکونه کوي او خپل ژوندۍ دی او مونږه په پروګرام کې اخل کا مطلب مونږ لرازي کم چې مکمل ټیک شوی دی او پخپل وای چې ز پر ریډیو باندې مطلب ډاکټر صاحب شکریا هم ادا کوم بل خبره چې ز ټیک ټاک هم روغ رمټم او خوشاله با چې کوم ډاکټر صاحب مال ټریټمنټ کړی دی مطلب هغه دوايي ور کړی دی علاج یې ول کړی دی دا غي نظم مطمئن او زه بل خبره کوم کوم مریضان چې تاسو اوري आवाज اوري نو دا د بل زین دي دا د دې ثوابې سیمې سره تعلق ته د مختلفو علاقو دي او هغه ټیک شوی دي. د کی بل یو خبره تاسو ته کوم مینوالو کم د کې چې ډاکټر صاحب علاج کړي دی هغه ټیک شوی دی هغه په نوشهرا کې دی هغه په پیښور کې دی هغه په مردان کې دی هغه اسلام آباد کې دی هغه په مطلب دا دی په بونیر کې دی نو ډاکټر صاحب چې کوم فارموله ده هغه شکر دغه مختلف کامیاب ده او خلک ور سره ټیک شوی دي. مینوالو زه هغه خلک په لاین باندې اخلم کم چې د ډاکټر صاحب نه علاج کړي دی خود د سې علاج کړي ټیک شوی دي نه دي ټیک شوی نو ګور بچ موږ سره پلان باندې سوکتي د کم څه نه دي سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام مبارک شه بھائی څنګه خیر دی الله کرم دی زما د روډ سنوم دی د کم زینا چې زه اقبال خبرې کوم او د بام خیر اقبال صاحب په خیر اغلی د توایو ماننه دې تشکر الله دې عزت وکړه. خجی اقبال صاحب داراتو وای تاسو څه تکلیف او څه بیماری وا چې تاسو ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه علاج کو نو اوس براته وای چې تاسو ته تکلیف سو صحیح ما ته والله ډیر زیات تکلیف او تقریبا د پینځو کار جی
زما په بیماری خو یو ډاکټر هم نه پوهېده او تر اسلام آباده پورې بیا زما ګزران په توبه کې کېږي هلته نو ډېر ډاکټران کتلي چې کله زه اشتیاق صاحب له لرم نو هغوی ته مې خپله کیسه وکړه چې ډاکټر صاحب ما ته دا تکلیف دی چې بهي زما کله کله داړه او بدن مې ټول ودرېدلی دی کار نه کوي زه په توبه کې ټکسي چلوم ښه جي او چې زه په دوبه کې ټکسي چلوم د پردیس نه رالم څو ځله د علاج دپاره زما په بیمارۍ ډاکټر نه پوهېږي نو بیا ما ستاسو پروګرام اورېده د پروګرام نه ما د اشتیاق صاحب خبرې واورېدې او بیا زه لرم د دی کلي ته کوټې ته نو زه ډاکټر صاحب حکیم صاحب سره کېناستم او ما ورته خپله خبره وکړه چې وایي ما ته دا مسلې نو ډاکټر صاحب ما ته ډېر په ښکلې او په ډېر خوش اخلاقۍ خبره وکړه چې ورورې زه تا له شا په شا دوايي نه در کوم ته به 3 ټسټ وکړې ته به یو د وړو بولو ټسټ وکړي یو به ته د کلسټرولو ټسټ وکړي یو به ته د ګردو ټسټ وکړي ته به د هغې په مناسبت تاسو ته دوايي جی ښه نو بیا ما چې بیا ټسټ وکړو هغې ولېږلم چې دا کومه لباسۍ باندې اعتماد دی هغې ته لاس چې خپل ټسټ وکړئ جی سرجي بیا چې ما ټسټ وکړو رالم هغوی ته مې کېښود ټسټ نو هغه ما ته ووایي چې ګوره ستاسو کلسټرول ډېر کې وایي 522 او نور لکه مسله تا ته کمه ده چې هغه تقریبا ما د هفتې دوايي را کړه او الحمدلله چې یو هفته ما هغه دوايي استعمال کړه نه زما هغه کبراوټ و نه هغه یره وه نه بدن خراب الحمدلله زه ډېر بلکل خپلې مجبورۍ ته فټ شوم او خدای پاک چې دی له جنتونه ورکړي ستاسو په دغه باندې پروګرام باندې والله زه خبر شوم او دی ډېره ښکلې دوايي را کړه ډېر ښه سړی دی ډېر خوش اخلاقه سړی دی او ډېر مېلمه دوست سړی دی پوه شوې نو الحمدلله زه ډېر زیات بلکل برابر یم ښه جي لکه تاسو مطمئن یې صحت ته مر سره ټیک دی بلکل زه ترې مطمئن یم او تقریبا کمي نو ما یو 10-20 کسان ملګري هم دوی ته ولېږل چې بهي دا ډېر صحیح ډاکټر دی بلکل مکمل علاج دی او خود ته صحیح بخش دی په لږو پیسو دا نه چې بهي دا ډاکټر دی ما والله صاحبه چې ما 3,035 په اسلام آباد کې هم ورکړی زه نه یم ښه شوی جی او چې ډاکټر صاحب سره ملا شوم ډېره د کمو پیسو دوايي ما ته راکړې ده او الحمدلله زما زیاته شوې ډېره زیاته مننه الله یې تاسو له صحت درکړي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو اور ډاکټر صاحب دا زمونږ یو ړومبې خو ته ویلکم په خیر راغلي په دویم پروګرام کې وایو دا غریب ډېر زیات کړېدل او چې راغلی ما څخه نو وجود هم ګډوډ و د پیس سټرکچر هم ګډوډ و او د سترغلي پړسېدلي انداز هم داسې بېقرارانه او هغه چې ما ته کې مې خپلې مختصر کیسې وکړلې چې اسلام آباد پلانکي هسپتال دا پلانکي ته 3,000 پیسونه دوه ډاکټران دا بهرحال ټول ډاکټران کوشش دی چې هغوی د خلکو خدمت وکړي او چاته ته خیر ورسي خو دا الله په خوښۍ بهرحال زما خو زه خو فلسفي یم د خپل وس مطابق زما کوشش دی چې زه په جړه باندې نظر واچوم ځکه دا یو بنیادي خبره ده چې 90% ډاکټري په تشخیص کې ده ډایګنوسس کې ده ته بیماری معلومه کا 10% علاج دی که په توک باندې موږ توپ وورو سزای نه نیسي او که ځای موږ د لیندي غزارو کو هغه ځای نیسي نو چې دغه صحت ته مو قتل دغه خبرو ته د کوم مسلې نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې دغه ټرایګلیسیراید کولېسټرول او بلډ یوریا سیرم کرټینین ټیسټ او غالبا چې د ګردې مطلب بلډ یوریا دی کړو سیرم کرټینین او یورین آریو د دوه ټیسټو کې بهرحال ما قتل شیره د دې ګردو پوزیشن او دا هغه چې ما ټیسټ راړو نو یو په 500 د پاسو بل دغه سي دا الله په فضل باندې په یو هفته کې دنه مې وته په ساده غونډه کې مې دوی باندې راوړل چې ما خیال د دنیا تیزترین رزلټ دی یعنی 500 600 500 کولېسټرول په هفته کې مې راوړل زما خیال چې په دنیا کې ورچا د بس خبره نه سوچي الله پاک نه وختي او د الله پاک مدد په دوباره سیده مرګ راتو یقینا چې حشاش بشاش او ټول پوجموردگی هغه مړاویواله هغه په ذهن چې کوم بوجو سر به خوګید رګونه تنگ هغه سره بوج هغه سر کور شو او اکثر جو خبره کومه د سر بوج کې تاسو خامخه زریان بدیم چې دومره بنیادی ټیسټونه مونږ ته لا تر اوسه فری شوي نه دي
زه ریکویسټ کوم حکومت ته چې که نور څه نشو کولی کم از کم یو داسې څو لیبارټرۍ خیراتي مونږ چې کوم دی نو هغه ولګو چې دا بنیادي ټسټونه لکه تور زیړي شو دا ټي جي کولسټرول شو دا غریبان پښتانه خلک دي ډېر ځان دا له څه خبر دي ډاکټران څنګه شل کال لري یو ځای ټیسټ نه کوي دای به خبر شي دا ټي جي کولسټرول هغه ټیسټ دی چې په لسو کې اته کسان تاسو محله کې هارت اٹیک مړي لس کسان واته په کې دي د لاس مړي او ما چې مضمون لیکلو په ځړ باندې اې کې ما دا لیکلو چې تقریبا 95% خلک د دې دوه ټیسټونو لا سهار ډېر ښکار کیږي او بیا د دوه هارت سپیشلیسټانو نه ما دا غي چې کوم تصدیق کړو یعنی دوه هارت سپیشلیسټانو نه ما دا تصدیق کړو چې په ګډر نږدې مرګره مو چې په یو ډیس موږ سبق ویلو نو هغه هم دا اګری په دې باندې ما سره متفق په دې چې بالکل 95% خلک 95% په سلو کې کم سل خلک په هارت اٹیک مړي دي دوه ټیسټونو لا سره مړي دوه اهم ټیسټونه بیا زمونږه لیبارټرو کې یو مسله ده چې زه دغه ولګم دا ټیسټونه خو ما تقریبا چې کوم دینو په زرګونو لیکلي دي نو بدقسمتي دا ده چې چاته یو څو ټیسټ ضروري ولیکم نو چې بیمار راځي نو چاته 2000 روپۍ اخستي او چاته 3000 روپۍ اخستي او ډېر افسوس خبره ده ټوله خرچه په 2300 روپۍ نه راغلي او هغه مونږه 2000 3000 زه الله دوره وسره کی چې ثوابي کې حکم اوس کوم دوره غټه لیبارټري جوړه کوم چې ټیسټونه پکې فی سبیل الله شي ځکه چې غریبانو خو صرف ټیسټ نشي برداشت کولای دی باندې خرچه یا نور دوانه سپورټ کی خجی تاسو ډیر زیاته مننه ګور چې موږ سره بل پلان باندې سوکتي د کم زیره دی او سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب زما ضرور سنوم دی د کم زینا مشتاق خبر کوم دی ټوپاینا ها مشتاق صاحب دا راته وایي چې تاسو حکیم صاحب یا کې ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه د څه شي علاج کړای درځي ما خو څنګه ډاکټر دی او کور والا لمدي علاج خجی ښا نو دا راته وایي چې اوس تاسو گزارش شوی دا مطلب تاسو مطمئن یې بالکل دې د الله په فضل له شکر دې کور والا دې مثلا نو شپږ کال مو علاج کړو او د ثوابه ما ډاکټر نو کړی صحیح دی جی او بیا د ډاکټر په ریډیو باندې راته اواز باندې اورېده جی جی د ریډیو دا خبرم د باندې خلک نه مانی بهرحال زه ځاړم د ډاکټر ته کور والا انګوت کړل جی جی او یو پیرت دوايي راوړل الله په خلاص لکه ورته مساله مکمل ختم شي او شپه وکاله مساله ورته صحیح دی جی لکه معده مکمل اوسټیک تا مکمل چاول پوری وخت پوری هر څه هیڅ قسمه تکلیف ورته نشته خجی بل ما خو دې املاک ټول مساله ده پر پیښور پورې ځته له امراض صحیح او په پای کې تقسیم وای ډاکټر وای واپای کې اته چې پیښور تور چې کوم د پیښور نه زه علاج رانم ها دا ورته ته وی چې کوم نو شل بشي او کوم کاروم پرې او کوم کې کوتش تم څه چې کوم نه په کال کې شل شي ډاکټران سره په کې جنگوم کړل دي خجی بس دا زه ډاکټر ته سلام لاړم جی جی زماله ته وی راتله یو پیران کې دوی راوړل خجی بس دا وای ما شروع کمانه چې من ورځ وړو بول کې ډیر زیاته دي نه کړی جی جی دوی یاره دمو په بیا مې الله بخیر کړي صحیح بس الله پاک شکر رحم لګي اصلا واړه بولم صحیح شول او بس میاش چې شل غزن تقریبا دوی وخت استعمال وکړ خجی او هغه ترجمه مکمل ټیک شوی نو چې بالکل ما ته هیڅ قسمه تکلیف نشته کار به مې نشو کولی او اوس چې کوم هر قسمه کار کوم او مزدوري لا کوم کله ما ته څه د ډاکټرانو سویلو چې اپریشن به سکے ډاکټرانو ته تاسو ته اپریشن ویلو او جون چا ورته ستاسو جوړ کړه راځ باندې او اپریشن وکاو یاره دې دې چې پریشان کړو منا علاج شوم بيخي دا بس تاسو وخم په ما راغل د سپور والا برات ناس او کله به موږ ځل لږی راتم ناس ځل دی جی جی او بس دا برات ته بشل شي خجی اوس ټیک یې بالکل دې تاسو ته تم د زړه دواګانې سي او الله پاک دل جنتونه ورکی جی امين خوشاله دې خوشاله مطلب بس ما زندگی جوړه شو جی جی تاسو ډیره زیاته مننه اوریدونکو ته بس ویل غواړئ بس اوریدونکو ته دا وام دي چې بس تاسو کې په مسلې دا زما درخواست دی چې ځان د پښتنو زما په شان نشي لري 50 تنه ما چې کوم نن په توټو باندې ولې دی او بس
ډاکټر ریسارچ نه علاج کوي نو ان شاء الله چې څه قسمه مسلې ورته نو دا دوه علاج ما خپل کړی د معدې او د ملا جی جی ان شاء الله مکمل زما په یقین دی او د الله په ستړي منځ هر سړي ته دا وامه دا چې ما تر څوک ملاو شي نو زه ورته دا وایم چې ما پېښور ته ځم اسلام آباد ته ځم بس ډاکټر صاحب سره راشه د هغې تفتیش باندې زما مکمل علاج شوی دی پېښور ته وتلم د 12,000 روپو دوایي را کړې وه او دلته ما د 12,000 روپو دوایي راوړله د هغې سره الله پاک صحیح ده ډېره زیاته مننه الله تاسو له صحت درکړي او تاسو ټیک شوئ نو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو راغلی دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0315 81 59 059 په دې به تاسو رابطه کوئ او مال به راکړي اجازت خاد آباد بریالیو سے د لیلا پامان